بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد. د نبی علیه السلام مبارک ارشاد دی: الا ان فی الجسد مضغه. خبردار په زړه کې چې کوم دی دا یوه ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله. کله چې دغه ټوکړه صحیح شي نو د انسان ټول بدن صحیح شي. مطلب او مقصد د حدیث شریف دا دی، د انسان ټول خوشحالي، ټول اطمینان او ټول سکون هغه بنا دی او موقوف دی د زړه په خوشحالۍ باندې. چې کله د انسان زړه روغ او جوړ وي د ده به ټول جسم او جسد هغه برابر وي. عزتمندو، د زړه جوړوالی دا په لسو څیزونو کې دی. عالمانو، اولیاء کرامو، بزرګانو دا خبره ذکر کړې ده چې یو سړی دا غواړي چې زما زړه دې جوړ وي، زما زړه کې د اطمینان او خوشحالي او سرور او راحت او چین او اطمینان وي او سکون وي، نو در باندې دا خبره لازم ده چې د لسو خبرو خیال وساتي. که دغه لس خبرو خیال د وساتلو نو الله رب العزت به د زړه کې چین او اطمینان او سکون او خوشحالي پیدا کړي. هغه لس څیزونه موږ مختصرا ذکر کوو. اول نمبر په هغه کې قراءة القرآن بتدبرین دی، یعنی د قرآن کریم تلاوت بتدبرین په سوچ او فکر سره. او د دې مقصد دا دی چې قرآن کریم مونږ تلاوت کو، یو خو په آرام سره کو، بل د هغې معانی او مفاهیم ته سوچ کو. د کم آیات چې څه مقصد دی هغې ته سوچ کو، په کم آیات کې چې د جنت تذکره کیږي هغې ته هم سوچ کو، کم آیات کې چې د جهنم تذکره کیږي هغې ته هم سوچ کو، په کم آیت مبارکه کې چې څه نصیحت وغیره ذکر کیږي هغې ته هم سوچ کو. نو اول سبب د زړه د خوشحالۍ او د اطمینان هغه دا دی چې قراءة القرآن بتدبرین، د قرآن کریم تلاوت کول دي په تدبر او سوچ او فکر سره او په آرام سره. دویم نمبر سبب چې عالمانو او بزرګانو ذکر کړی دی هغه دی خلاء البطن بتقلیل الاکل، خېټه خالی ساتل په لږ خوراک سره. مقصد د دې دا دی چې یعنی خوراک انسان لږ کوي نو د زړه او د زړه کې به سکون او چین او اطمینان او راحت او خوشحالي وي. کله چې د انسان خوراک ډیر وي نو بیا په د زړه باندې یو قسم لره تیاره وي چې د هغه خوشحالو، د سکون او د اطمینان ادراک نشي کولی. نو دویم سبب چې اولیاء کرامو او عالمانو ذکر کړی دی هغه دی خلاء البطن بتقلیل الاکل، یعنی خېټه هغه خالی ساتل دي په لږ خوراک سره، یعنی د ډیر زیات خوراک، داسې خوراک چې بیا د انسان په زړه باندې تیاره جوړه کړي، د هغې نه ځان ساتل دي. دریم نمبر چې کوم سبب عالمانو د خوشحالۍ د زړه او د اطمینان د زړه ذکر کړی دی هغه دی قیام اللیل بالعباده، د شپې عبادت کول ځان له، او د شپې عبادت کول چې خلک اوده وي والناس نیام، او خلک اوده وي او ته چې کوم دی هغه لګیا عبادت کې، نوافل کې، ذکر اذکار کې، تلاوت کې او دعاګانې کې، الله رب العزت سره مناجات کې. نو دا د انسان د قلبي سکون او د قلبي اطمینان یو ډیر بهترین سبب دی. نو د شپې عبادت کول دا هم عالمانو او اولیاء کرامو د زړه د اطمینان او د زړه د سکون یو سبب ګرځولی دی. څلورم نمبر سبب د زړه د اطمینان او د سکون او د سرور هغه دی التضرع عند السحر، د سحر په وخت کې، یعنی چې موږ ورته د تهجد ټایم وایو، یعنی د پښمنۍ په دې وخت کې الله رب العزت ته تضرع، عاجزي، جړا کول، عاجزي کول، جړا کول، الله رب العزت ته زاری و فریاد کول، د خپلو ګناهونو مغفرت غوښتل، د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل، دغه رنګ په دنیا او د آخرت په امورو کې د الله نه مدد غوښتل، دا هم سبب دی د انسان د زړه د خوشحالۍ. یعنی چې کله انسان په دې امورو باندې راتګ وکړي نو الله رب العزت به د په زړه کې یو سکون او چین او اطمینان پیدا کړي. پنځم نمبر چې کوم اولیاء ذکر کړی دی هغه دی مجالسة الصالحین، د نیکانو سره ناسته. عزتمندو، دام یو ډیر بهترین سبب دی، د نیکانو خلکو سره ناسته دا د انسان د زړه د سکون سبب ګرځيږي. او دا هغه چاته پته لګي د چا ناسته چې د نیکانو خلکو سره، د نیکانو خلکو سره ناسته، یو ساعت ناسته دا ډیر زیات فواید لري او غټه فایده پکې دا ده چې انسان ته سکون او چین او اطمینان ملاویږي. شپږم نمبر چې عالمانو ذکر کړی دی د زړه د سکون او د زړه د اطمینان دپاره هغه دی الصمت عما لا یعنی،
د هغه خبرو نه ځان چپ ساتل دي کوم خبرو چې فایده نه، کمی خبرې چې ضروری نه دي، کمی خبرې چې مقصودی نه دي، یعنی با الفاظ دیگر د فضول خبرونه چپ ځان ساتل دي. د فضول خبرونه چې کله انسان ځان چپ وساتي دا د زړه سکون او اطمینان زیاتوي. نو که کوم سړی دا غواړي چې زما زړه کې د سکون او سرور او اطمینان وي، نو د هغه فضول خبرونه ځان وساتي چې د هغې څه مقصد نه وي او فضول خبرې وي. اووم نمبر چې کوم بزرګانو عالمانو د زړه د اطمینان سبب ذکر کړی دی هغه د العزلة عن اهل الجهل، د جاهلانو نه ځان یو خواته ساتل دي، د جاهلانو نه ځان سیټ ته ساتل دي. یعنی معنا دا د جهالو په مجلس کې کېناستل نه دي پکار، دا هم د انسان د چین او د سکون او د اطمینان سبب ګرځي. ځکه د جاهلانو په مجلس کې سړی کینی هغې خو داسې خبرو باندې راتګ کی چې هغه به خامخا ستا زړه هغه پریشانه کوي. اتم نمبر چې بزرګانو ذکر کړی دی هغه د ترک الخوض فی الناس، په خلکو کې به ډیر نه کینی، ډیر به نه ورننوځي خلکو کې، خامخا به په دې خپله ورځ کې وخت داسې وباسي چې هغه چې کوم دی د دې خلکو نه ته جدا د الله عبادت ته وباسي، په هغې کې ته نوافل وکړي، په هغې کې ته ذکر اذکار وکړي، په هغې کې ته توجه الی الله وکړي. نو په دې امورو سره به چې کوم دی هغه د انسان د زړه چین او سکون هغه درته میلاویږي. او نهم نمبر چې عالمانو ذکر کړی دی هغه د اکل الحلال، حلال خوراک، یعنی حرام خوراک هم د انسان په زړه باندې تیاره راولي، او چې کله د انسان په زړه باندې تیاره راشي نو دی بیا ادراک د خوشحالۍ او د اطمینان او د سرور نشي کولی. نو کم خوراک چې انسان کوي باید چې دا حلال وي، د حلال خوراک هم سبب دی د انسان د چین او د سکون او د اطمینان. او لسم نمبر چې کوم بزرګانو ذکر کړی دی هغه د کثرت الذکر، په ډیر ذکر سره هم د انسان زړه ته چین او سکون او اطمینان ملاویږي. نو دا چې کوم دی عزتمندو دا لسم نمبر هم ډیر اهم دی چې کثرت الذکر دی. الله رب العزت فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب، په ذکر د الله رب العزت باندې زړونه مطمئن کیږي.